والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، دا وبعد نرستا علامہ بیضاوی رحمه الله د دې خبره وضاحت کوي چې دا تصنیف په علم تفسیر کې ما ولې وکړ. دی وی دا تصنیف میں په تفسیر کې ځکه وکړو چې تفسیر اشرف العلوم الدینیه دی، په دینی علومو کې د ټولو نه معزز علم دی. او معزز علم ولې دی؟ ځکه شرف د علومو دا بنای په شرف د موضوعاتو، او موضوع د علم تفسیر کلام الله دی. موضوع اشرف وا، د موضوع د شرافت د وجه نه علم تفسیر اشرف شو، لہذا ما په علم تفسیر کې تصنیف وکړو چې د دین بل اعلی علم شته نه کنه. دا د دې وبعد نرستا تر سورۃ الفاتحه، سورۃ فاتحه الکتاب پورې بس دغه بیانای. وبعد فصل د دې امورنا فإن أعظم العلوم مقدارا. تاسو دې کتابونو کې ویلي دي چې دا وبعد نرسته کما فا راغلی ده، دا کما فا ده. په هغې کې زه خبره نه کوم ځکه تاسو ویلې ده. البته دا یوه خبره درته کوم چې د اما بعد نرسته کما فا راشي نو الته خلق وایي چې دا اما متضمنه ده فعل شرط او حرف شرط لرا. مهما یکن من شیء بعد البسملة والحمدلة والصلاة فهذا رسالة. نو دلته خو دا فا راغلی ده او د بعد نه مخکې اما نشته، دلته خو دغه عذر نه جوړیږي چې اما متضمنه ده فعل شرط او حرف شرط لرا. دلته به څه کوو؟ څه جواب وکړو؟ یو جواب دا دی چې اما مقدره ده، لیکن دا جواب ضعیف دی. وجه د ضعف دا ده چې اما په هغه ځای کې مقدر کیږي چې کله د اما نه وروسته سدي هغه منصوبي او د دې نسب په وروسته فعل امر یا نهی باندې، لکه وربک فکبر اصل کې داسې دی و اما ربک فکبر. نو دلته اما مقدره ده. د تقدیر د اما ولې راغلی دی؟ ځکه راغلی دی چې ربک منصوب دی او وروسته دی فعل امر دی چې فکبر. دلته خدا شان چل نشته. دویم جواب چا کړی دی چې دا فا په توهم د اما راغلی ده. مصنف چې وبعد ویلې نو دا توهم یې وکړو لکه چې ما اما ذکر کړی ده نو فا یې ویلې. لیکن علامه خیالي وایي توهم من ذکرت توهم، چا چې توهم ذکر کړی دی هغه توهم کړی دی. خبرې ته خیال دی که نه؟ توهم من ذکرت توهم، چا چې مصنف ته دلته د توهم نسبت کړی دی هغه په خپله توهم کړی دی. ولی؟ ځکه به بیا د مصنف په دې وروسته کلام باندې به زمونږ څه اعتماد پاتې شي چې د ده دومره حافظه وه چې وبعد یې ویلې او د دوه ټکي په منځ کې نه دي راغلي او د ده نه بیا هیره شوه چې اما مې ویلې ده که مې نه ده ویلې. توهم او تقدیر کې خو به فرق پوه شئ. تقدیر خو قصدن پرېښودلو ته وایي او توهم سهون پرېښودلو ته وایي چې سهوه کې ته پاتې شو. تاسې پرې پوه شئ. ده ویلې چې ما ذکر کړې ده او هغه نه وه ذکر کړې، لہذا دا خبره ضعیف دی. دا جواب صحیح شو. دریم جواب چا کړی دی
چې دا واو قائم دی په مقام د اما باندې و بعد، نو قائم نائب حکم د منوب اخیسته. منوب چې اما دا اخو متضمن پہل شرط او حرف شرط لکیدن واو هم دغه شو چې نائب دی، لیکن دا جوابم ضعیف دی. وجه د ضعف دا ده چې علامه سکاکی په مفتاح العلوم کې واو او اما دواړه یو ځای ذکر کړی دي، و اما بعد. صحیح شو؟ نو کچری دا واو عوض د اما نه وي، نو بیا عوض او معوض نائب او منوب دواړه نه جمع کیږي. دا جواب هم ضعیف دی. تاسو دې کتابونو کې دا ویلي دي چې صحیح جواب دا دی، صحیح جواب دا دی چې دا بعدو ضرب دی خو قائم دی په مقام د شرط کې، نو ځکه دې وروسته فار ویل شوی ده. تاسو باندې به اعتراض وشي چې دا اثار باندې نه وي ټپه ده، مونږ خو نه دا اورېدلی چې ضرب د متضمنې معنا د شرط لا. تاسو به جواب وکړئ چې تا نه دا اورېدلی د دې دا معنا نه ده چې نشته، تا نه دا اورېدلی دی او شته. قرآن کریم کې خدای وایي وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. نو فَسَيَقُولُونَ کې دا فا جزائیه ده، او اذ لم يهتدوا کې دا اذ ضرب دی خو متضمن دی معنا د شرط لره نورسته ته پار راغلی ده. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. وبعد پس د دې درې امورونه یو بل خبره درته کوم، دام ځکئ هغه دا ده چې بعدو دا مبنی ده او مبنی بر ضمه ده. هغه قیسی پیسی تاسو ویلي دي د تیرو درجو کې، او استادان په ډېر وخت تیری او تاسو ته خدر زده کوي، شاګردانو ته ډېر کوشش کوي چې دا بعدو مبنی ولې ده. وجه د بنای صداغم تاسو ویلې ده، چې بیا مبنی شو نو مبنی بر ضمه ولې ده. دا وجه مم ویلې ده چې مبنی بر ضمه ځکه ده چې د دې مضاف الیه حذف شوی دی، نو دې کې لوی زخم راغلی دی، او لوی زخم د پاره لوی جبیره پکار ده، او لوی جبیره چې کوم دی دا ضمه ده. هلکه دا دروغ دي، ټولې دروغ خبرې دي. دا گپ شپ دی، اورېدلی م دی که نه دا گپ شپ؟ دا گپ شپ دی. تاسې به پوه شئ ټوکې ټقالې دي. صحیح خبره دا ده، داسې نه ده. صحیح خبره دا ده، امام رازی رحمه الله لله الامر من قبل و من بعد کې دا لیکلي دي چې صحیح خبره دا ده چې درې حالت دي. اصل کې د قبلو او د بعدو دو حالت دي، حالت بنایی او حالت اعرابي. کم ځای کې چې حالت اعرابي راځي من قبله من بعده قبله بعده، نو حالت اعرابي 50 سره فتحه او کسره سره و. نو کچرته دا حالت بنایم په کسره یا په فتحه سره راوړی وي، نو حالت بنایی به مشابه شوی وي د حالت اعرابي سره، نو ځکه دلته په ضمه راوړله. هلکه بل شی پاتې نه شو که نه. هلکه تاسو به پوه شئ قبلو بعدو چې معربي، نو د هغې اعراب یا په چا سره فتحې او کسرې سره، نو چې بل شی بنا له بل شی پاتې نه شو، نو صرف څه پاتې و؟ زما نو بل هم کوم ځای نه شی ورکړي وي. تاسې په دې خبرو باندې پوه شئ. فإن أعظم العلوم مقدارا، پس یقینا غټ په علومو کې مقدارا د مرتبه په لحاظ، وارفعها شرفا ومنارا، او ډېر اوچت په علومو کې د شرافت او د اوچتوالي په اعتبار سره علم التفسیر، علم تفسیر دی. الذي هو رئیس العلوم الدینیه، هغه تفسیر چې دا رئیس د دینی علومو دی، وراسها سر د دینی علومو دی، ومبنا قواعد الشرع واساسها، او
بنا د قواعد د شرع دا د شرع د قواعد بنا دا و اساسها او بنیاد دی د شرعي قواعد بنا او بنیاد علم تفسیر دی ګورئ نو د ټول علوم د پاره ماخص علم تفسیر دی ټول علوم په وجود کې علم تفسیر ته محتاج دی او په موقوف دی لا يليق لتعاتيه والتصدي للتكلم فيه الا من برع في العلوم الدينيه لائق نه دی لتعاتيه د لاس لګولو د علم تفسیر سره والتصدي او مخ اړول للتكلم فيه خبرې کول په د علم تفسیر لائق نه دی الا من مگر هغه سړي سره لائق دی برع في العلوم الدينيه چې په دینی علومو کې اوچت شوی كلها بطول دینی علوم کی اوچت شي نو هغه به علم تفسیر ته لاس وروړي اصولها و فروعها د دې نور علوم چې کوم اصول دي او کوم فروع دي د ټولو کې ماهر ای هغه به علم تفسیر ته لاس وروړي وفاق فی الصناعات العربیه او چت شوی په عربي علومو کې والفنون الادبیه او په ادبي فنون یعنی په اقسام علومو د ادب کې بیا انواعها په ټولو قسمونو د ټولو کې چې خماهره شوی بیا به علم تفسیر ته لاس وروړي اوس دلته به تاسو اعتراض وارد شي چې د عبارت کې خو تناقض راغلی څنګه اول وی د دې ټولو دینی علومو رئیس دی او د شرعي قواعد بنیاد دی صحیح شو معنا دا ټول شرعي علوم چې دي د علم تفسیر پورې موقوف دي او ورته محتاج دي هلکه په پوه او اوس دا وایي چې علم تفسیر ته لاس نشي وروړی چې دا نور علوم دي نه زده نو علم تفسیر موقوف دی د نور علومو د زده کولو پورې هلکه کلام کې په تناقض پوه شئ اول ځای نه څه معلومیږي چې علم تفسیر د دې ټولو ماخذ دی علم تفسیر د دې ټولو بنیاد دی دا ټول د علم تفسیر پورې موقوف دي او ورته محتاج دي او بیا دا وایي چې د علم تفسیر ته لاس نشي وروړی په دې کې حصه نشي اخیستی تر څو دي چې د نور علوم نه زده او خبر کې فایق نه وي نو د دې خدا مطلب شو چې علم تفسیر د نور علوم ته محتاج دی کنه نو جواب دا دی چې علم التفسیر د شرعي قواعد او بنا او اساس دی دا په نسبت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح شو او علم التفسیر ته لاس نشي ورړی د نور علوم نه دا په اعتبار سره مونږ او تاسو بس جهت بدل شو تناقض په کلام کې نشته یا په دیم طریقې سره جواب وکړي علم تفسیر مبنا د قواعد د شرع دی او اساس دی دا ټول علوم علم تفسیر ته محتاج دي په اعتبار د تصحیح د عقیده سره په اعتبار د چا سره تصحیح د عقیده سره علم تفسیر د نور علوم ته محتاج دی په اعتبار د تکلم سره علم تفسیر کې به تکلم کله کې چې کله د نور علوم زده صحیح شو او د نور علوم کې د عقیده مسلې به کله استاز دکېږي چې کله مې تفسیر ته رجوع وکړي علم تفسیر هم محتاج شخو من وجهن او دا نور علوم هم محتاج شو علم تفسیر ته خو من وجهن آخره نو په کلام کې تناقض را نغلی تاسو به پوه شئ نو علم تفسیر په دې ټول علومو کې اشرف علم ولطالما احدث نفسي ډېر کرته به مې ځان سره خبرې کولې یعنی د ځان سره به مې سوچونه کول ان اصنف فی هذا فن کتابا چې په دې فن د تفسیر کې یو کتاب ولیکم دا لطالما فلطالما کې دا ما چې کومه ده دا ما په دې ځای کې او په قلما کې مصدریه ده او رسته مصدر فاعل د طال دی لطالما احدث نفسي دسې دی ولطال تحديث نفسي
او ډیر به مې د زما د ځان سره سوچونه و ان اصنفا چې زه تصنیف کم فی هذا الفن په دې فن کې کتابا دسی یو کتاب یحتملو یحتوی چې مشتملی علی صفوت ما بلغنی علی صفوت په خالص هغه څه چې ما ترا رسیدلی دی من عظماء الصحابه د مشرانو صحابهونه و علماء التابعین او د عالمانو تابعینو نه ما ترا رسیدلی دی او ومن دونهم دا غوی نه چې رسته څوک دي ما د هغوی خبرې ما ته را رسېدلي من السلف الصالحین د سلف صالحینو نه وینتوي او مشتملي علی نکتن بارعتن په اوچتو نکتو باندې ولطائف رائقتن او په باریکیو باندې چې تعجب کې اچونکي دي او دا اوچتې نکتې او دا لطائف دسی وی استنبتها انا ومن قبلی چې ما مستنبت کړي دي او زمانه مخکې خلقو مستنبت کړي زمانه مخکې څوک من افاضل المتاخرین متاخرینو کې هغه غوره خلق و اماثل المحققین او برگزیده خلق د محققینو هغه خلقو دا راويستي دا نکته دا لطائف بل کار په دې تفسیر کې دا بوشي ويعرب عن وجوه القراءه المشهوره او ښکار کوي د قسمونو د مشهور قراتونو نه مشهور کم قراتونه چې دي د هغه قسمونه بخکار کوي کم مشهور قراتونه المعزيه چې دا منسوب دي الى الائمه الثمانيه اتو امامان ته المشهورين چې هغه مشهور دي لکه نافع و ابن کثیر و ابو عمر و ابن عامر و عاصم و حمزه و کسائی او یعقوب دی اتو ائمه ته منسوب او شواذ قرتونم پکشته چې مروی دي ان القراء المعتبرین د معتبره قاریانو نه همیشه به مزره کې ګرځیدل چې دا شان یو کتاب ولیکم یو تصنیف وکم خو نه مې کاو ولی الا ان قصور بذاتی مگر کمواله د سرمایه یثبتنی زی سستولم عن الاقدام د اقدام کولنا ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام او زی منع کولم د ودرېدلو نه په دې ځای کې چې دې ځای کې ونه درېږي حتی سنح لي بعد الاستخاره تر دې پورې چې ښکاره شو ماته د استخارې نه وروسته ما صمم به هغه سره تخکاره شو چې ما تصمیم نیولې او په هغې سره تصمیم نیولې او په هغې سره عزمي زما ارادي علی الشروع چې زه شروع کوم فیما په هغه څه کې اردت چې ما اراده کړې والاتیان او راتګ وکم بما په هغه څه قصدت چې ما د هغې قصد کړې په داسې حال کې ناویان چې زه نیت کوونکی وم ان اسمیه چې زه به دې تفسیر ته دې تصنیف ته نوم ږدم بعد ان اتممه پس د هغې نه چې زه پوره کم بانوار تنزیل و اسرار التاویل به ورته نوم ږدم فها انا الان پس زه اوس شروع کوم و بحسن توفیقی او په ښه توفیق د خدای اقول زه وینا کوم وهو الموفق دا خدای توفیق ورکوونکی دی لکل خیر د هر خیر والمعطی لکل سؤول او ورکوونکی د هر حاجت دی سؤول حاجت د هر حاجت ورکوونکی دی دې ځای پورې ستاسې مقدمه وه چې ده پکې خپله خبره وکړه چې ځکه مې ولیکه اوس راځو مقصود ته د قرآن کریم شروع د سورة الفاتحې نه کیږي او سورة الفاتحه په قرآن کریم په ابتدا کې مخکې ځکه ذکر کړه په ټولو سورتونو کې دا اشرف سورت دی او وجه د شرافت دا ده چې دا د ټول قرآن کریم اجمال دی دا هم تاسو ته معلومه ده دویم وجه د شرافت دا ده چې د سورت فاتحې ډیر نومونه دي او تاسو ویلي دي چې کثرت د اسماو دا دلیل وي په شرافت د مسما باندې تاسو په پوه شئ نو د علامه بیضاوی رحمه الله سوال لس نمونه د سورة الفاتحه ذکر کئی او د هر یو وجه د تسمیه ذکر کئی سوال لس نمونه
اول نوم د سورت سورت فاتحه الكتاب دی. اول دا زده کئ چې د سورت په لغوي معنا کې درې احتمالات دي. سورت په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ د سورت په لغوي معنا کې درې احتمالات دي. اول احتمال دا دی چې سورت دا اجوف واوی دی، واو پکې اصلي دی، بدل د حمزه نه دی او ماخوذ دی د سور البلد نه. او سور البلد هغه دیوال ته وایي چې د ښار نه چار چاپیری، او نو سور ورته ځکه وایي چې هغه محیط په بلد احاطه د ښار نه کړي. نو سورت ته هم سورت ځکه وایي چې دا محیط دی په هغې آیاتونو، په کومو آیاتونو چې سورت مشتملي. هلکه پې پوه شوئ؟ دویم احتمال د سورت معنا د مرتبه. سورت ته هم سورت ځکه وایي چې دا د قرآن کریم یو عظیمه مرتبه ده. د قرآن کریم سورت په سورتونو کې یو مرتبه او مقام لري، نو ځکه ورته سورت وایي. دریم احتمال دا دی چې سورت دا محموز دی او دا واو د حمزه نه معدول دی. اصل کې سورتو محموز العین دی، عین کلمه باندې حمزه وا. او سؤر بقیت الشی ته وایي. سپاتی شي پیاله کې سړی چای وڅکي او لږ پاتې شي، سور بقیت الشی ته وایي، پاتې شونې ده. بیا سورت ځکه وایي چې بقیت الشی بعضې د شی وي، او سورت ته سورت ځکه وایي چې سورت هم بعضې د قرآن، د قرآن بعضې حصې. د سورت اصطلاحي معنا، سورت په اصطلاح کې څه ته وایي؟ هي طائفة من القرآن، د قرآن کریم یوه حصه ده. تشتمل على آیات ذی فاتحة و خاتمة اقلها 3 آیات. دا یوه حصه د قرآن ده چې مشتمله ده په آیاتونو، ابتدام لري او انتهام لري، کم سے کم آیاتونه به درې. هي طائفة من القرآن تشتمل على آیات ذی فاتحة و خاتمة او اقلها 3 آیات. دا د سورت اصطلاحی معنا ده. نو سورت فاتحة الکتاب دا اولنې نوم د سورت فاتحه دی. سورت د شروع د کتاب، نو د دې نوم فاتحة الکتاب د شروع د کتاب، ځکه کتاب د دې نه شروع کیږي. کنه دیم وتسمى ام القرآن، دا سورت نومول کیږي په ام القرآن سره. ام القرآن هم ورته وایي اصل قرآن. ولی؟ لانها دا وجه د تسمیه د سورت فاتحه او د ام القرآن. د فاتحه ورته ولی وایي او ام القرآن ورته ولی؟ لانها مفتتحه ومبدأه فكأنها اصله ومنشأه. دا وجه د تسمیه ده. فاتحه ورته ځکه وایي لانها دا سورت فاتحه مفتتحه، دا شروع د قرآن ده یا جای شروع د قرآن ده یا شروع کړل شوی قرآن ده. مفتتح اسم مفعول صيغه، د ضرب صيغه او د مصدر میمی درې واړه پکې کېدای شي. فاتحه ورته ځکه وایي فاتحه شروع ته وایي قرآن د دینه شروع شوی، ومبدأه مبدأ د قرآن ده. او ام القرآن ورته ولی وایي ځکه چې هر کله قرآن د دینه شروع شو فکأنها لکه دا صورت چې اصله و منشأه، اصل د قرآن یو منشأ د قرآن. ولذالک تسمى اساسا، دی وجنا چې دا د قرآن اصل دی، دیتا اساس هم وایي، اساس بنیاد. دا دریم نوم شو، اساس او بنیاد هم ورته وایي. او لانها، دا دویم دلیل دی چې ام القرآن ورته ولی وایي، وجه د تسمیه د سورت فاتحه په ام القرآن سره. لانها تشتمل على ما فيه،
ځکه دا مشتمله ده په هغه څه چې په دې کې من الثناء علی الله د خدای صفت دی پکې عز وجل. درې څیزونه دي په قرآن کې، یو ثنا علی الله د خدای صفتونه، بل تعبد بامره و نهیه عبادت، او دریم بیان د وعد او د وعید، د منکرین او د مخالفین او د موافقین حالات، منونکو او د نه منونکو. قرآن کې دا درې څیز. او سورۃ فاتحه کې دا درې وانه شته، ثنا علی الله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او تعبد بامر الله و نهیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، او اهدنا الصراط المستقیم، او بیان د وعد صراط الذین انعمت علیهم، او وعید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو دا درې وانه د قرآن کیسې په دې کې راغلي، او دا القرآن شو. لکه مور چې مشتمله ای په بچی، همدارنګه فاتحه مشتمله ده په ټول قرآن. لانها یاد دی وجنا چې دا سورۃ فاتحه مشتمله ده علی ما فغس فيه چې په دې قرآن کې دي، چې من الثنا چې هغه عبارت ده د ثنا علی الله عز وجل نه، والتعبد بامره و نهیه ځان قریب کول په عبادت باندې، په امر د خدای او په نهی د خدای، او بیان وعده و وعید، او بیان د وعد د خدای او وعید د خدای، وعد د پاره د نیکانو او وعید د پاره د بدانو. بس ته دې